او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم دی. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه، ای زما صحابه جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات نه په منډه مو وځئ. یو صحابي هغه راپاسېدو څه کسان، د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان هلک و، هغه جمعات له ټیم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان راورسوي، او څنګه چې سلام وګرځوي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی علیه السلام مسله بیان کړه جمعات له ټیم ورکوي، نو صحابه وایي پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي. نبی علیه السلام وفرمایل ښه. نبی علیه السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله، نبی علیه السلام سلام وګرځو، دعا یې وکړله، چې څنګه دعا وشو دا صحابي پاسېدو په منډه. ته نبی علیه السلام یې ودرېږه هلکه ودرېږه. هغه صحابي ودرېدو. ما مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکوي، جمعات کې ډېر ټیم تېروئ. په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټیم نه ورکوي. راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږو چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټیم نه ورکوي. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه وي. نبی علیه السلام ته بیا تپوس وکړو، ولې د جمعات نه په منډه وځي ټیم نه ورکوي. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو، وی جمعات ته ناوخته راځي او د بیا سیده وځي ولې. صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دی شرمېږي څه خبره یې پړه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جمعات نه په وتو شو، لاړ ووتو. چې ټول ووتل نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان خوا ته راوغوښتو، ولې څه مسله ده؟ ما نه درې پیرې تپوس وکړو تا ماله جواب رانه کړو، ولې د جمعات نه په منډه وځي؟ صحابي چې سر اوچت کو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه او د ملګرو په مخ کې مې نه شو بیانولی، شرمېدمه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ولې؟ د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل کنستر هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي، ځکه جومات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نه شو ویلی، شرمېدم. نبي علیه السلام یې ښه دا مسله ده بیا. څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوله، پای کې ډېر مال غنیمت راغی، مال غنیمت پکې ډېر راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبی علیه السلام زما کره ډېرې کپړې راولېږلې، د امداد سامان یې راولېږو. شکي شوله. چې کله دا خاوند یې راغی کېنو، وی تا خو به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبی علیه السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو، وی زه مجبوره شوم، زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دې مانځله ناوخته راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبی علیه السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره یې وکړئ. ښځې چغه کړه او د چغې سر را پرېوته، بېهوشه شوه، بېهوشه شوه. او چې په هوش کې راله یا لیتنی مت قبل هذا، هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې، زه د دې نه مخکې مړه وې. زما د خاوند د غریبۍ بېعزتي وشوله، زما د خاوند پرده پورته شو په جماعت کې، زما خاوند بې عزته شو، هی افسوس چې زما خاوند نه وی بې عزته شوی. دا بیبیانې د نبی علیه السلام یو خو دې کې یو سبق دی د ښځو دپاره، د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ، هغې بیبیانو په شان جوړې شئ. زه به بربنډه ناسته وم خو چې زما د خاوند د غریبۍ نوم بار ته نه وی وتی، هی چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه مړه وې. او دویم دا چې نبی علیه السلام فرمایلو جماعت لا زیات ټیم ورکوئ.